الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم سامعینو، موږ تاسو ته په دې مختصر مجلس کې د نکاح اهمیت بیانو چې په شریعت کې د نکاح څومره اهمیت دی. علماء کرام فرمایي چې دو عبادتونه داسې دي چې هغه د آدم علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه راسې هغه دو عبادتونه جاری دي، بلکې اوس څه کې چې تر قیامت پورې او آخرت کې به هم دا دو عبادتونه وي. هغه دو عبادتونو کې اولنی عبادت هغه ایمان دی او دویم عبادت هغه نکاح ده. دا نکاح او دا ایمان دا دو داسې عبادتونه دي چې دا د آدم علیه السلام د زمانې نه شروع دي او دا به تر قیامت وي، بلکې دا به جنت کې به هم دا دو عبادتونه وي. ټول جنتیان هغوی به مؤمنان هم وي، ایمان به هم وي، او د ټولو جنتیانو هغه نکاح به هم کیږي. نکاح ولا عبادت به جنت کې هم وي. ده پیغمبر علیه السلام یو حدیث مبارک کې د نکاح ترغیب ورکوي او فرمایي چې من کان موسرا، چې تاسو کې د چا دا وس او طاقت وي چې هغه نکاح وکړي، نو پکار دا چې هغه د نکاح وکړي. لیکن دی باوجود هم که یو صاحب وسعت ته په نکاح طاقت شته او دی دا نکاح نه کوي، نو فلیس مني، دی زما په طریقه او زما په سنت نه دی. که دی زما په طریقه او زما په سنت وی، نو د به نکاح کوله. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ای د ځوانانو جماعته، چې تاسو کې کم کس د نکاح لوازمات پوره کولی شي، خرچی پوره کولی شي، نان نفقه او خوراک هغه ورکولی شي، خپل کور والا ته وسې وي، د نکاح طاقت وي، نو پکار دا چې هغه د نکاح وکړي. دی نکاح سره به ستاسو نظرونه محفوظ وي، ستاسو شرمګاهونه او عورتونه به هم هغه محفوظ وي. او که چا د نکاح طاقت نه وي، وسې نه وي، عذرونه وي، دی نکاح نشي کولی، نو بیا د دې روژه نیسي. د روژې په برکت باندې به چې د کم د هغه جنسي طاقتونه وي، کم خواهشات وي، نو هغه به کابو کې راځي. دی به داسې یو کار نه کوي چې هغه د دپاره د قوم دپاره د مسلمانانو دپاره هغه باعث د شرم وي، نو بیا د دې د روژو نیولو اهتمام کوي. ده داسې بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څلور کارونه هغه د پیغمبرانو د سنتونو نه دي. په دې کې اول نکریزې لګول، دا د پیغمبرانو سنت دی. او دویم نمبر عطر او خوشبویي لګول، دا هم د پیغمبرانو سنت دی. ده او دریم نمبر کې مسواک کول، دا د پیغمبرانو سنت دی. او څلورم نمبر کې سنت هغه نکاح ده، دا د پیغمبرانو سنت ته لحاظه نکاح کول پکار دی. ده داسې بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا نکاح وکړه د نیم دین کامل کو، نو باقی نیم دین باره کې د الله تعالی نه ویریږي. نکاح چې وکړه نیم دین کامل کو او باقی نیم دین کې د الله تعالی نه ویریږي. علما د دې مطلب دا ذکر کوي چې انسان د هلاکت دوه غټ سببونه دي د انسان د تباهی او د هلاکت. په دې کې یو زبان دی او خوله ده، او دویم نمبر هغه شرمګاه ده. لہذا چې کله د نکاح وکړه، نو دی د هغه یو د هلاکت هغه سبب نه دی محفوظ شو. اوس دویم نمبر هغه خوله ده چې هغې سره ښې خبرې کول دي، حلال شی استعمالول دي، نو یو شي نه خو ته بچ شوې، لہذا ستا عورت محفوظ شو. لیکن ته د خولي، د خوراک، د خبرو، لہذا هغې باره کې ته الله تعالی نه ویریږه چې ځان دپاره د حلال رزق بندوبست کوه او خپل اهل و عیال دپاره. بل دا دویم چې دی، دا خوله چې دا صحیح استعمالوه او په دې سره چاته اذیت مه ورکوه. ده داسې بل حدیث کې یو لوی حدیث ته، اوږد حدیث ته، د پیغمبر علیه السلام چې کومې ازواج مطهرات دي، بیبیان مبارکانې، نو هغې ته څه صحابه رالو
او هغه صحابه د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو نه تپوس وکړو چې د پیغمبر علیه السلام عبادتونو باره کې معمولاتو باره کې مونږ ته ووایي چې د پیغمبر علیه السلام څه معمولاتو کم طریقه کارو. نو هغه بیبیانو ورته د پیغمبر علیه السلام معمولات ذکر کړل، عبادتونه ذکر کړل، د ورځې او د شپې هغه څنګه ورځ تیری شپه تیری د هغې بیان یې ورته وکړو. نو هغه صحابو دا شی کم وګڼو، ځکه صحابو خو وي کنی عبادت کې هغې سم حریص وو، هغې ته دا شی معمولي غوندې کم ښکاره شو. نو هغه صحابه ووی چې پیغمبر علیه السلام ته خو الله تعالی ګناهونه بخلی دي، معاف کړي دي، هغه ته خو الله تعالی لوی مرتبې ورکړي دي. لہذا مونږ چې اوس مرتبې د حاصلول دپاره خو مونږ ته ضرورت دی او سم عبادتونه پکار دي. یو صحابي وی چې زه به ټوله شپه مونځ کوم، اوده کیږم به نه. بل صحابي وی چې زه به همیشه دپاره روژه نیسم او داسې ورځ به نه چې ما به روژه نه نیولي. بل صحابي وی چې زه به د ښځو سره تعلق نه قایمم، نکاح به نه کوم او زه به د دوی نه جدا زندگی تیروم. پیغمبر علیه السلام چې کله هغې ته رالو ورته وی تاسو دا خبره کړې ده، زه خو د شپې مونځ عبادتونه کوم او آرامم کوم، روژه نیسم او کله روژه نم نیسم، او زه خو نکام کوم، خپل دا کم چې حقوق د بیبیانو هغه ادا کوم. لہذا پیغمبر علیه السلام اخیری تنبیه ورته بیان کا چې زما په سنت او زما په طریقه باندې جاری شي. لہذا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، چا چې زما د طریقې نه زما د سنت نه اعراض وکړه هغه زما نه دی. لہذا دین د سوچونو زمونږ د سوچونو نوم نه دی. اسلام زمونږ چې څه خیالات سوچونه مونږ وکړل نو هغې ته اسلام او دین نه وی، دین هغه دی چې کوم مونږ ته الله تعالی بیان کو، کوم چې مونږ ته پیغمبر علیه السلام بیانوي. نو د نکاح اهمیت په دې صحابو باندې پیغمبر علیه السلام هغه واضح کو. یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چاته الله تعالی بچی ورکی نو چې اولاد درکې نو ښه نوم ورته کېده، بهترین نوم ورته کېده. دا د هغه اول حق دی، د هغه د تعلیم او د تربیت خیال وساته، هغه ته ښه ادب ورکه ده. او چې کله هغه بالغ شي نو د هغه د نکاح انتظام کوه، هغه ته نکاح وکړه. او بل حدیث کې خو پیغمبر علیه السلام دومره سخت الفاظ فرمایلی دي چې الله تعالی چاته لور ورکه او هغه لوري د 10 کالو شو لیکن د نکاح انتظام نه کوي، د نکاح باره کې فکرمند کیږي نه، او دغه لوري څه ګناه وکړه دغه پلار وسره ګناه کې برابر شریک دی. څومره چې ګناهګار دا جینۍ ده او دغسې ګناهګار برابر وسره پلار دی، ځکه پلار یې د دې په نکاح کې هغه کوتاهي کړې ده. نو لہذا نکاح دا سنت دی، دا عبادت دی، دا څه حقیر او سپک شی نه دی، زموږ صرف یو دنیایي معامله نه ده، دا سنت دی. پیغمبر علیه السلام نکاح کړې ده. دا څومره چې صحابه دي، اکثریت صحابه او بزرګانو ټولو نکاحونه کړي دي، نو دا سنت دی. د نفلي عبادت نه بهتر ده چې یو انسان هغه نکاح وکړي. او دا خو داسې عبادت دی چې د آدم علیه السلام نه واله تر اوسه راسې دا عبادت جاری دی، او آخرت کې به هم د نکاح والا عبادت وي، څنګه چې د ایمان والا عبادت او دا عقیده به زمونږ په آخرت کې وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چینل کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کا بٹن بھی دبائیں تاکہ بذریعہ نوٹیفیکیشن ہم آپ کو آگاہ کر سکیں. شکریہ.